راشه قرآن مقدس کی آیتونه دی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اے ایمان والو اے هغه کسانو چې یقین مو کړی دی په تعلیماتو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دا ټول ترجمه د یا ایها الذین آمنو تاسو کولی شئ. اذکروا الله ذکر وکړئ د الله تعالی ذکرا کثیرا څومره ذکر وکړو ډیر ذکر وکړئ د الله تعالی. اوس د دې ډیر ذکر حکم چا وکړو؟ موي مولوی صاحب وي مفتی صاحب وي نه مړه ډیر ذکر وکړئ د الله تعالی په خپله فرمایي چې زما ذکر ډیر وکړئ. دا خو د رب حکم دی یار زما خو نه دی. نو یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے د ایمان خاوندانو د الله تعالی ذکر وکړئ خو ډیر ذکر وکړئ. مونږ کوو ډیر ذکر نو چې نه کوو ډیر ذکر نو دا د قرآن مجید د حکم خلاف روایي او که څوک ډیر ذکر کوي نو عمل یې په دې آیت کریمه د قرآن مجید باندې بس دا خبره ده کنه دې کې څه پیچیده خبرې خو نشته. داسې ډېرې ډلې شته چې د ذکر الله خلاف دي د الله تعالی دا ذکر دې ته بدعت وایي دې ته ناروا وایي. یا خدای دې پوهه که دا څه په ګډوډو سره داسې دین ته شلې شي سلام چې په هغه کې د الله تعالی نوم اخیستل او د الله تعالی ذکر کول دا پکې بدعت شي. په داسې دین بیا څه کوي په داسې اسلام بیا څه کوي؟ هغه خلک قبرونو ته لاړل چې په هر جمعه شپه هر جمعې ورځ دا به چې کوم دي د ګول په شپه د ګول په ورځ په جوماتونو کې به د ذکر حلقې لګېدې په کوجرو کې به ذکرونه کېدل بزرګان به خلکو راوستل صاحبي طریقت به خلکو راوستل د تصوف صاحبانو سره خلک جوړو نو مینه وه محبتونه و امن په پاکستان کې خوشحالۍ وي چې کله مونږ د الله تعالی ذکر پرېښی دی د الله تعالی یاد هم پرېښی دی صاحب تصوف خلکو لمن هم پرېښې ده نو ذلت او رسوایۍ سره د دې قوم مخ دي او دا به نور ذلیله کېږي دا قوم. الله تعالی دې زمونږ استاسو د خو خلکو د تصوف د صاحبانو د لمن نیولو توفیق راکړي. راځم حدیث په اخره کې ویمه د ذکر په حلقو باندې ذکر کو خفي ذکر دی او کو جهري ذکر دی دواړه جایز دي. که ذکر لسانی دی که ذکر قلبي دی دا ټول ذکرونه جایز دي او په ټولو احادیث مبارکه او روایت آیتونه شته. قرآن مقدس ډک دی د دې هر قسمه ذکر حالاتو ته به ګوري. بس په جهري ذکر کې دا یو خبره یاد ساتئ چې چاته تکلیف ورنه کړي یو خبره ده پکې بس. جهري ذکر په داسې ځای کې کوو په داسې موقع چې چاته مسلمان ته تکلیف ونه رسي. څوک مونځ کوي په مونځ ولاړ دی هغه ته تکلیف ونه رسي مونځ یې خراب نشي. که څوک بیمار دی چې هغه ته تکلیف ونه رسي ځان ته تکلیف مو ورکوه ځان ته تکلیف دا وجود زمانه دی ګورئ چې اوس دا د دیوالونو ته خپل سر وام او راوام او په هوش او حواس کې ما هوش او حواس کې چې نه خو بیا خو ځان نه خبره ده خو هوش او حواس کې کله د دیوال ته دا سر وام دا جایز دي. دا سر زما سر خو نه دی دا خو د الله تعالی امانت دی ما سره دا بدن خو زما بدن نه دی. نو د دې خبرو خیال به پکې ساتئ په ذکر جهري کې دا خبرې پکې راپېښېږي او په دې دا خلک اعتراضونه کوي بد اعتراض یې ختم شو. نو د الله تعالی ذکر کوي او څومره ذکر کوي ډېر ذکر کوي ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. سحر او ماښام د الله جل جلاله تسبیحات بیانوي. تاسو چې سهار پاڅېدلي تاسو تسبیحات ویلي نو کو ویلي وي نو د قرآن مجید په آیت عمل کوئ او کو سهار تاسو پاڅېدلي او د الله تعالی تسبیحات هم نه دي ویلي نو تاسو د قرآن مجید په دې آیت باندې عمل نه کوئ. ولې پرې نه کوئ؟ یو خو چغې وی چې قرآن مجید هر حکم دا زموږ ستا د کامیابۍ او د نجات سبب دی د رب د رضا سبب دی او بل خوا پې عمل نه کوي دا څه دوغلاپن شو یار دا خو څه د منافقت د منافقانو کردار نو سهار د الله تعالی تسبیحات بیانوه وسبحوه بکرة واصیلا او ماښام سهار او ماښام به د الله جل جلاله تسبیحات وایي. په دې آیت کریمه به عمل راشي. الله تعالی دې موږ خپل ذاکرین بندګان جوړ کړي